الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا أم له ولا أب له ولا ولد له ولا صاحبة له وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي لا شريك له وهو واحد في الذات والصفات اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وآلانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحبي لا تعترر بتنعمي يا صاحبي لا تعترر بتنعمي والعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول تچ پیدا شویتا جڑل خلق خندلا
تچ پیدا شوی تا جڑل خلق خندلا دا سے مرش چه تخان دے او خلق جاڑی زما عزتمندو حاضرینو مشرانو کشرانو اوریدونکو ناریناو زناناو مسلمانانو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دا تمام کائنات مخلوقات موجودات بعض مخلوقات کائنات زمونگا و دستاسو پا نظر بن رازی او بعض مخلوقات زمونگا و دستاسو نظر نا غیب دی پٹ دی دا ټول اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پخپل قدرت کاملہ او پخپل طاقت کاملہ سر پیدا کړی دی پدی کائناتو موجوداتو مخلوقاتو کے اللہ رب العالمین دہی چانا مدد نہ دے اغست مددی نہ دے غوخت کلچ یو انسان یو کار کوي یو بنگلا بلډینګ جوړوي یو کار کوي نو نور خلق ور سره مدد کوي اللہ رب العالمین دا تمام دنیا دا زمکے دا غرونا دا ونیو دا بوټیو دا دریابونا عمدرنگی دا اسمانونا بغیر دا ستنیونا دا ستوری دا سپوگمے دا میرسترگا دا رناو دا تیارو دا شپیو دا اوریزے دا ټول کائنات اللہ رب العالمین یوازې په خپل قدرت سره پیدا وکړی دی او په دې مخلوقاتو کائناتو موجوداتو کې بعضې داسې مخلوقات دي چې هغه د الله رب العالمین په حکمونو باندې او په قوانینو باندې ماخوذ نه دي مکلف نه دي لکه حیوانات شو په حیواناتو کې قسمونه دي نوعی دي مثلا خرونه چې دي دا یو قسم دی دا یو نوع دی دا دا اللہ رب العالمین پہ عباداتو مکلف ندی آمدرنگی ڈانگر دی غویان دی گڑی دی بزی دی میخی دی سانڈگان دی وخان دی اسون دی خردی کچر دی مشتی ملختی مگی دی مرغان دی قسمه انواع د حیواناتو په وچه او په دریابونو کې دا هیڅ په عذاب او په ثواب باندې مکلف نه دي ښا بس دا الله رب العالمین پیدا وکړي دي عبرت لپاره او د انسانانو فائدې لپاره بیا درې قسمه مخلوقات ته ملائک آمدرنگ انسانان و جنات پیریان دا دا عقل والا مخلوقات دی پا دی دروڑو مخلوقاتو کے ملائک مکلف ندی گورا پہ عباداتو بند پا دی دروڑو مخلوقاتو کے صرف دعا قسم مخلوق تے چی اغتا عالم انس او عالم جن ویلی شي جنات پیریان و انسانان دا په عباداتو مکلف دي
دیو کدا الله رب العالمین تابعداري کوي نو ثوابونه ملويږي، بدله ملويږي، جنتونه ملويږي. او کچره نافرمانی کوي نو عذابونه ملويږي، جهنم ملويږي، دوزخ ته بځي. د انسانانو د پیریانو د پیدائش مقصد څه دی؟ د الله عبادت، د الله پیژندګولي. ځکه الله رب العالمین فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله جل جلاله د انسانانو د پیریانو د پیدائش مقصد ذکر کوي، حکمت ذکر کوي. الله جل جلاله و عمن والوه د دور مخلوقاتو د پیدائش مقصد نه ذکر کړي، صرف د انسانانو د پیریانو د پیدائش حکمت ذکر کړي دي. ولی ځکه چې انعامات مزے چرچے و خوشحالی به انسانانو پیریان کوي، ژوند و زندگی د خوشحالی و د خگبان به د پیریانو انسانان تیروي. دین د پر به تکلیفونه کوي انسانان پیریان، ځکه چې الله جل جلاله انسانانو پیریانو د پر جنتونه پیدا کړي دي او دوزخونه پیدا کړي دي. خوشحالی به کوي، تکلیفونه به تیروي. ځکه د دعا وړه انسانان پیریان اللہ ذکر کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ جل جلالہ د انسانانو د پیریانو د پیدائش حکمت ذکر کوي. و انسان او پیریا تتشید پر اللہ دنیا تا پر لگلے او پیدا کرے آباسی نیے پیدا کرے. د تمام دنیا انعاماتی تا د پر پیدا کری. د څومره انعامات چې مونږ او تاسو په نظر رځي د انسانانو پیریانو د پر الله جل جلاله پیدا کړی دي. و انسانانو تاسو خو ډېر قدرمن یې، ډېر عزتمن یې د الله په نیز باندې. دا غرونو ته وګوره، دا غرونه تا د پر پیدا کړي، په دې غرونو کې آمدنیات تا د پر پیدا کړي دي. کیسما کیسما خزانه په دې غرونو کې دی وګوره چې خلک روباسي خوشحالي کوي. دا ونیو د بوټي تا د پر پیدا کړي دي، د باغونو او د فصلونو او د شینکې د چمنونه تا د پر پیدا کړي و انسانان. الله جل جلاله فرمای هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اللہ جل جلالہ اغا ذات چې تاسو فیدے د پر ازمکے کے ټول شینا پیدا کړی دي. د ازمکے پیدا کړی دا ټول نعمتونه پکې تا د پر پیدا کړی دي. ها دا دریابونه تا د پر پیدا کړی، خيستا خيستا تازه تازه غوښې پکې خوره، میان رو باسه، دریابونو نه مرغللې رو باسه،
دریابونو نه قسمه قسمه د فیدې شیونه پیټرول او ډیزل د ځمکې او د دریابونو نه راوباسې. دی تا دپاره پیدا وکړي. ته خو ډېر قدرمن یې عزتمن یې ها. تا ته یې ډېر عزت درکړی دی خو تا چې ځان صفر جوړ کړی دی ها چې زه هېڅ نه یم. چې صرف زندګي دی او ژوند دی، خوړل او څښل دی او شپې او ورځې تېرول لباس، بیا مرګ دی او ژوند دی. نه، تا باندې خو ډېر لوی انعامات کړي دي خو شکریا خو نه ادا کېږي. وچه ام تا د پره پیدا کړي دی، دریاب ام تا د پره پیدا کړی دی. مړه اسمان ته وګوره، اسماني تا د پره پیدا کړی دی. په دې اسمان کې ستوري، سپوږمۍ، نور دا څومره روشنایي کوي. دی بیل نشته ګوره ښه، تمامه دنیا روښانه کړې دی. او چې کله یو لیټ ولګوي میاشت پوره راشي، لړمین درته راشي وایي جي بیل مې راوړی دی، 10,000 روپۍ بیل به ورکوې ښه. ولې ځکه چې یو لیټ ته بال کړی دی، یو لیټ ته استعمال کړی دی، بجلی د استعمال کړي. د الله دی نعمت ته وګوره، څومره روشنایي وګوره، تمامه دنیا روښانه کړي. دا چې لیټ یې لګولی دی چې هغه ویښته په شانته شی نه پټېږي ښه. او سبی نه بېګۍ پورې ماښام پورې دا لیټ درته لګېدلی، روشنایي درته دا لیټ کوي ښه. بیل نشته، خرچه نشته دی ښه. دا د چا نظام دی؟ د الله رب العالمین نظام دی ښه. دا ټول شیونه تا فایدې دپاره پیدا وکړي. تی څه شي دپاره پیدا وکړی؟ انسانا سوچ وکړه. ځکه الله فرمایي پیریان او انسانان ما خپلې بندګي دپاره پیدا وکړي، بندګي او عبادت دپاره. ته به د الله رب العالمین ډیوټي کوې ګوره ښه. ته د الله نوکار یې، ته د الله خادم یې، ډیوټي به کوې. او چې ډیوټي نه کوې ګوره بیا به ناکام وې ښه. بیا مزدوري نه میلاویږي ښه، بیا پیسې نه میلاویږي او د دې حساب در سره بیا کیږي ښه. الله اکبر. دا حساب بیا ورکوې ښه. د ګرمي کې چې تا یو ګیلاس اوبه څښلي دي که نه، یو ګیلاس اوبه، د دې حساب هم ورکوې ښه. دا خوراکونه د چې کړي دي خېټې نه تپوس کوې چې نن به څه خورې، پوهېږې خبرې بند. او چې کوم شی وغواړي هغه ورکوې او خورې ښه. نن به کومې کپړې غستوې، سپینې به غستوې که تورې، کومه ټوپي او کومه کولا او لونګي به وې، خړو تورو اسکاټ به غستې که سپین به غستوې، دا کومه نمونه چپل او بوټونه او کیډې به پښو کې. نفس چې څه درته وایي غی مانې د نفس غلام د ځان نه جوړ کړی دی ښه. نفس غلام یې. دا سوچ فکر نه کوي چې دا څومره انعامات ما باندې الله کړي دي او ما د الله څه ډیوټي کړې دی. مړه دا الله څه ډیوټي ما کړې دی، الله ته څه کار ما کړی، څه چلو. دا یوه سترګې چې در کړې دی او په دې سترګې سره ته د وطن ګورې او که دا ډنده شي څومره خفه وې، ډاکټرانو پسې ګرځې. د دې نعمت شکریه ته ادا کړې. دا غوږونه یې در کړي چې هر څه خبره واورې او دا ښکلې ځواني در کړې دی او دا ښایسته صحت او بډي او رنګ یې در کړی دی. د دې شکریه ته ادا کړې. ته چا پیدا وکړی خبر یې؟ ته الله پیدا وکړی. ته به د الله غلامي کوې، الله ډیوټي به کوې، الله عبادت به کوې، الله احکام به منې، الله سره به جوړ ساتې. خو تی پیدا وکړی خو ډېر یو ګنده شینې پیدا وکړی ښه. ګندګیري نه پیدا وکړی، ګندګي نه. قرآن په دې باندې ګواه دی او قرآن د تا تاریخ ذکر کوي ښه چې ته څه شي نه پیدا وي. ته خپل تاریخ لږ وګوره. الله اکبر. هڅې ما او تا کې تکبر دی ښه.
لوی دے، غرور دے، فخر دے، لاپی دی. او ته پیداو د څه شي نه یاره؟ الله رب العالمین د تا د پیدایش پوزیشن ذکر کړی دی ها، چې تا څرنګه پیدا شوی او کومې طریقې سره دنیا ته راغلی او بیا لوی شوی او بیا تکبرن کې خدایات ست آخری بدرونه بیا مرګ راځي ها. الله اکبر. پارون بل پارون نا ترنن پورې پدی 2 درورزو کې تقریباً 12-13 جنازې وشوې ها، 12 مړي وشو ها. دا موت مشرانو کنه، دا موت په شان ته سړی و، مو سره زندگی ژوند تیرول، لاړو پناه شو ها. دنیا ته رخصت ورک، دنیا ته سلام واچول چې لاړم. یو ورځ به ما تام دنیا ته سلام اچوم ها، السلام علیکم، لاړم. پیږه خبره بن خوډیر لوی زندگی دی ورستا هغه د پر خو سوچ پکار دی کنه بھائی. سلیمان علیہ السلام عیسی علیہ السلام یو ورځ فرشته ته فرمایلو د مرګ فرشتہ ورته راغلا ها. عیسی علیہ السلام هغه فرشته ته فرمایلو، ملک الموت ته فرمایلو چې تا خو راغلی، ما خو تیری نه دی کړی، ته خو ما باندې اچانک راغلی، ما خو څه تیری نه دی کړی، حالان کې هغه پیغمبر هغه تیری کړی وه. دا موت ته سبق ښیي ها. ما خو تیری نه دی کړی، ته څرنګه اچانک راغلی؟ نو هغه ملک الموت ورته فرمایلو و عیسی علیہ السلام تا سره د ملګری چې و پلانکې هغه څه شو؟ هغه مړه شو. پلانکې مړ شه، پلانکې مړ شه، پلانکې مړ شه که نه؟ عیسی علیہ السلام ورته ویلي چې او جي هغه خو مړه شو. وی خدا هغه تیری موقع دی که نه؟ نو چې یو مړ شي او بل پاتې شي، خدا ژوندی به تیری کوي که نه چې دا لاړ زه به اوس تیری کوم مرګ دپاره ښه. پوهېږې خبرې باندې؟ الله اکبر. نو د ما عزتمندو مو تاسو ډېر ګاونډیان لاړو، پلاران میندې لاړو، نیکونه لاړو، ما او تا سوچ نه رسي ها. نن الله رب العالمین سره اقرار وکړه چې نن به زه توبه وباسم او دین ورسته به زه الله سره رابطه ساتم او مرګ دپاره به تیاری کوم. ځکه 2 جنازې خو نن تاسو وکړې که نه؟ الله اکبر. دا مو دپاره سبق دی ګوره ښه، چې مرګ را روان دی ښه. الله اکبر. مرګ زندگی ژوند څرنګه دی؟ موسی علیہ السلام نه چا تپوس وکړه چې دا مرګ او ژوند څرنګه کیسه دی؟ دا خو ډېر زر زر راځي. موسی علیہ السلام ورته ویلو وی د مرګ او ژوند خو داسې کیسه دی لکه څرنګه یوه مرغۍ سړی ښکار کي، غلالی کی او ټکړې ټکړې کی او بیا سیخونو کی وپیري او بیا اور باندې اړی رړی بس ورته کی وی خوري، بس دا ژوند و دا زندگی ولاړه. یا یو پسیو زایو ګډیو ګډه زبا کی او بیا ورته په اور باندې اړی رړی بس لغونه ټین تیر شي، بس ختم شي خبره، خېټه ته لاړه شي. دا د ژوند او د زندگی یوه نمونه دی ښه. پوهېږې خبرې ونه؟ الله اکبر. نوح علیہ السلام 9.5 کاله عمر وخه، 9.5 کاله. دا خو صرف تبلیغ کړی، عمر یې ډېر و، تقریبا 15-16 کاله عمر یې بعضې علما ذکر کوي چې دومره عمر یې وخه، ډېر زیاته زندگی عمر یې و. حضرت نوح علیہ السلام ته یو سړی فرمایي
وی څرنګې عمر خو ډېر تیر شه څوره باندې پوه شوې که پوه نه شوې نوح علیه السلام ورته فرمایي دومره پوه شوم لکه یو سړی په یوې دروازې نه اوځي یو کور ته په بلې دروازې وځي د مسجد ته په هغې دروازې نه ننوتې په دې بلې ووتې وایي دا دومره پوه شوم عمر یې څومره وه نو د ما ورته څه عمرونه دي ډېر لږ 100 کالو نه پورته خو ډېر مشکل دي هغه ته رسېدل مشکل دی نو د ما عزتمندو عمر تېرېږي پوهېږې خبرې ون ژوند تېرېږي عمر تېرېږي دې باندې به بروسه نه کوې ګوره کله چې یو انسان پیدا شي که نه نارینه چې پیدا شي نو خلک خوشحالي کوي خوشحاله وي او بیا یې استاذ ته راوړي یا یو پوه سړی پکې خیغو کې اذان وکړي او ګس کې اقامت وکړي د نارینه دپاره ښځې دپاره خیغو کې اذان دی دا اذان چې کوي نو ګوره دي کې یو مطلب دی مقصد دا دی چې ګوره او انسانه تا دی خیغو کې اذان وشو دی کڼ کې اقامت وشه دی منځ کې څومره زندگی تیریږي څومره ټیم به تیر شي الله اکبر الله اکبر اذان خیغو کې وکې او بیا دی بلغو کې اقامت وکې نو دی منځ کې که خیال دوی ډېر لغونې ټیم تیریږي دومره یې څو منټه به تیر شي که نه علما ذکر کوي چې په دې کې مطلب دا دی چې او بچیا پیدا خو شوې خو عمر ډېر لږ دی لکه څرنګې د اذان او د اقامت په منځ کې دا څوره وخت تېر شي دوره زندګي به د تا وي یا به دې ناکامه وي همو تاسو امیدونه څومره دي ډېر زیات امیدونه نو د ما عزتمندو زندګي ډېره زر تېرېږي او بیا مرګ د اخیری کې او د ما او تا پیدایش ډېر عجیب پیدایش دی قرآن ذکر کړی دی تاریخي ذکر کړی د ما او تا د پیدایش چې پیدا څرنګه یو څه طریقې سره ما او تا پیدا وي دا څه خو نه دی دا خو ډېره لویه کارخانه دی که نه د مور خېټه ډېره غټه کارخانه دی هغې کارخانې کې چې یو انسان جوړیږي او بیا بهر دنیا ته رسي که نه نو دې پورې ډېرې خواري دي او ډېر عجیبه مرحلې دي هغه مرحله الله ذکر کوي چې څرنګه پیدا وي اتلسمه سپاره سورة المؤمنون 14 او 14 آیات ته کبی ګوره بیا ځان ته وګوره داسې نه وي چې وایي چېرې مولوي صاحب ځان نه خبره وکړه الحمدلله موږ سره ځان نه خبرې نشته موږ سره دلایل دي ټوس خبرې دي کیسې کہانی موږ سره نشته دي موږ چې خبره کوو ثبوت سره یې کوو که ثبوت سره خبره وکړو خو تاسو باندې نه لګېږي عمل نه کوو ورباندې ستړي شو ډېر زیات ستړي شو د الله رب العالمین کتاب په دې علاقې کې تقریبا دا 28 کاله 29 کاله بیان شي خو نه رواج پرېږدې نه رسم پرېږدې نه خپله زړه طریقه پرېږدې نه خپل خوی پرېږدې نو تا کې څه قرآن انقلاب را نه وسته هیڅ انقلابي در کې را نه وسته الله اکبر ځکه چې ما او تا دین ته اهمیت نه ورکوم د الله کتاب ته اهمیت نه ورکوم چې نه ورکې نو ګوره زندګي به د بربادوي تباه به وي بیا به اخیری ژوند چې وي که نه د قبر والا او همدارنګې د برزخ او د قیامت والا زندګي به ډېره تنګه وي کله چې قرآن باندې عمل نه کوې او قرآن د الله کتاب ته غوږ نه نیسې که نه او عمل په نه کوې نو ژوند به د تنګ وي دنیا کې تیره که زندگی مزې چرچې وکړه پوهېږې خبرې ون او دا ختمېدونکې دی دا به تېرېږي الله جل جلاله و عم نواله د ما او تا د پیدایش کیسه ذکر کوي سبق در کوي تا ته قرآن سبق ښیي ته څه شي نه پیدا وي یو بچیا څه شي نه پیدا وي
داسې دنیا ته راغلی دا سترګې او دا غوږونه او دا سار او دا خپې نه وګوره الله جل جلاله فرمایي ولقد خلقنا الانسان په خپل ذات قسم خوري چې شک شوبه نه وي ولقد واو چې په لام داخل شي او لام په قد داخل شي او بیا مزي صيغه وي علما په دې پوهیږي دا د قسم معنی ورکه او د تاکید معنی ورکه لکه ته چاته یو تاکیدی خبره کوي کنه الله داسې یو تاکیدی خبره کوي چې شک شوبه نشته ګوره په خپل ذات قسم خوري ولقد خلقنا الانسان الله جل جلاله فرمای قسم دې د ما په خپل ذات باندې چې ما پیدا وکړې د انسان من سلالة من طین د چڼ شوی خټینا پرویس کړي شوی خټینا انسان الله چڼ شوی خټینا پیدا وکړی دا په مخ د ځمکې باندې چې څومره پروی دی د ځمکې مشرق نہ تر مغربا پورے شمال نہ تر جنوبا پورے اللہ جل جلالہ و عمن والہ کلچ آدم علیہ السلام پیدا کول دا آدم علیہ السلام ڈانچے جوڑاولا اللہ جل جلالہ و عمن والہ ملیکو تا حکم وکړه دا مختزمکے نے خاٹا را غونډه کړه چند شوی خاٹیرا غونډه کا بیا اوبو کې واچولا سرخناک شوا خمبیرا شوا د آدم علیہ السلام شکل و جسم ملائکو جوړ کا دی چند شوی خاٹه نا خوا نو دماو تا اصل پیدایش خدا خاٹه نا دیگا آدم علیہ السلام پیدایش بیا اللہ جل جلالو فرمائیں تاسو نیک انسان آدم علیہ السلام ماد چن کڑی خاٹینا پیدا کڑیو بیا فرمائیں ثم جعلناہو بیا وگرزول مونگا نسل دا آدم علیہ السلام ثم جعلنا نسلہو بیا ہم نسل دے وگرزو موت ہے نسلیوں موت تشی نہ پیدا ہوندی خاٹے نا بلشی نا بیا وگرزول مونگا نسل دے نطفتن دمنینا ایو مردار ساس کی نا کلچے دمور خیٹے بچدنے تورشی فی قرار مکینا پاغازه مضبوط کې چې د مور والا بچا دانا دے او رحم دے او خیٹا دے مضبوط زیتا و رسیدہ مضبوط زیتا کارخانے تا و رسیدہ فیکٹری تا اس غزے کے انسان جوڑی گی تا فیکٹری کم زیدے نا مور خیٹا معمولی غنے زیدے دومرا غاٹ زیم ندے چرا چه پجربونوی یا پا مارلوی وڑو کے غنے زیدے یو ساس کے پکی جائی گی هغه ځای ته ورسېده نو چې ورسېده دا څلوې خورجې پرته وه په هغه مضبوط ځای کې هغه کارخانې کې څلوې خورجې دا ساس کې پروت وه پوهېږي خبرې باندې بیا څه وشو څلوېښتو ورځو نه بعد ثم خلقنا النطفة علقة اللہ فرمائی مشکل ورک دی ساس کی تبیا علقتن دا ٹکڑے دوینے سالویخ تو روزونا بعد آگا ساس کے آخڑ غونے ساس کے بیا وینا جوڑا شوا وینے ٹکڑا جوڑا شوا بیا چو شو دا خواتیا ورزے تیرے شو بیا فخلقنا العلقتا مصغتن بیا جوړ که شکل موار کاغا ټکړې د وینې ته مصغتن شولی شوی غوښه څلوېښتو ورځو نه بعد هغه ساس کې وینې شه ټکړه شوه وینې نه بیا ژولی شوی غوښه جوړه شوه
کارخانه کې اوس کې کار شروع دی ګورا ښا بیا څه وشو بیا فرمایي فخلقنا المضغة عظاما بیا شکل ورکم مونږه ژولی شوی غوښې ته دا ډوکیو بیا ما ډوکی جوړ کو ښا بیا مڅ وکړو فکسونا العظام لحما بیا ور واغستول مونږه هغه ډوکیو ته غوښه څلوېښت ورځو نه بعد بیا غوښه ور واغستولی شه شکل جوړ شه الله اکبر بیا څه وشو یا الله الله فرمایي بیا پوه شه ثم انشأناه خلقا آخر بیا مو پیداو که بل شکل د دې ساس کی نه بل شکل مو جوړ کړه ها شکل دا دی وی ګوره خپل منځ کې سره وګورو دا شکل د مور په خېټه کې جوړ کړه سالورو میاشتو کې کارخانه کې فیکټری کې شپه ورځ کار شروع د الله قدرت شروع سالورو میاشتو کې د تا شکل جوړ ک او بیا سلو یې در کې واچولا ښا والله فرمایي چې ګوره او انسانه کارخانه خو ډېرې دي ښا کاریګران هم ډېر دي خو د ما کاریګري ډېره مضبوطه دی ښا الله فرمایي فتبارک الله احسن الخالقین او ډېر خیر والا دی هغه ذات الله ډېر خیر والا دی او ډېر بهترین د کاریګرانو نه ښه کاریګار دی ښه جوړونکی دی ها الله اکبر که دا تمامه دنیا را جمع شي پیماندري وی د سوپر پاور طاقتونه د امریکا د روس د برطانیا چې دعوی کوي که نه چې موږ سوپر پاور یو انسان به داسې طریقې سره جوړ کړي لکه څرنګه تا شکل دی فتبارک الله احسن الخالقین خاجی پیداوی کې مور نه پیدا شو ډز ډو شروع شو مبارک شه خدای د مال شه مونپلی تقسیم شو الله ګوډه دی مونپلی دی میټهی دی الله حقیقاو شو په سالال شو خرواو غوښه وخوړی شوه بیا لغونې تین تیر شو بیا وړکی غاټ شو بیا یې واده وکړه بیا هغه نه بعد بچي وشو بیا څه وشو ټول عمر بدلته وما وته نه وګوره الله پاک څه وایي انسانه کارخانه کې مو جوړ کې ژوند مدار که بیا وګوره الله جل جلاله فرمایي ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا د دې ټولو کارونو نه بعد به بیا مرئ ښه لمیتون څه معنی خامخا به مړېدونکي و ښه یاره پیمندري وی چې ما ورته په مرګ یقین شته یاره نه به وي ښه الله فرمایي انکم تاکیدي جمله ثم انکم بعد ذالک لا لامبیا تاکید دی لمیتون خامخا مړېدونکي و ښه مرګ باندې یقین شته که نشته مرګ باندې یقین پکار دی ښه پوهېږې خبرې باندې ګوره یو غریب سړی و لیارې باندې روان دی خو ډېر یو دینداره سړی و ای های ملک الموت ورته راغی فرشته ورته راغله چې جی زه الله رستولی یم زه ملایکه یم یاره جی زه خو تا نه پېژنم ښه چې الله رستولی ښې کړي زه خو ډېر خوشحال یم وی تا روح قبض کولو دپاره رستولی یم ښه تا نه روح قبض کوم غریب روان دی غریب سړی دی فقیر انسان دی د الله عبید دی عبادت گزار دی ورته ویلو چې ډېره خوشخبري زه خو ډېر خوشحال یم چې ته راغلی یې ته راغلی ما ته ما نه روح قبض کې زه خو بلاړ شم الله سره به ملاقات وکړم زه خو ډېر مشتاقمن یم د الله د ملاقات چې کله به ما خو دا ارمان کول چې ته راشي وی ښه الله رب العالمین دا ما ته وفرمیلو چې وار شه او د سړي نه تپوس هم وکړه چې په کومې طریقې سره در زنه روح واخلم د الله مخلوق د الله بندګانو نه بیا ملائکن تپوس کوي او الله ملایکې ته وایي چې تپوس ورزنه وکړه و یاره جي ما خو ډېر شوق دی چې زه مونځ باندې ودرېږم که نه دوه رکعته مونځ کوم سجدې کې ما نه بیا روح قبضه کړه پوهېږې خبرې
نو هغه ملائکه ور پر انتظار کې وا چې د سړی لمنځه باندې ودرېده، د غریب فقیر او د الله عبید په لمنځه ودرېده، نو سجدې ته چې لاړ روخي قبضه که ورځنه. ها پوهېږې خبرې باندې د هغه په مرضي یې. ها نو ګوره الله رب العالمین باندې خپل بنده ډېر ګران دی. بل یو متکبر بادشاه و. ها په چکر وته نو کله به یو پټکه راواخسته، کله به بله شمله راواخسته، شیشې کې به ځان وکته چې خلک یې الا پلنکۍ واسره والا جي ای به خواښ نشه لرې که دا بل واسره والا، الین کروزل لرې که هغه پراډو راوالا، مرسیډیز راوالا، مړه خو چې ښه برابر شه که نه. نو چې دی واسته څه وخت خاته نو سړی ورته غریب غونې سړی راغله سولګري شکل کې، یاره جي زه یو تپوس کوم ورکشه لرې تپوسونه کې دا شکل ده وکسه وایي جي تپوس کوم که نه یار خاتو نه مخکې تپوس کوم ښه دی واسته وره پورې مخې جا تپوس کوم وایي نه نه لرې لرې وایي ښه لغونې غوږ را دي طرف که یو خبره خو درته وکړم که نو چې غوږ یې رانږدې کړی بادشاه سلامات متکبر جابر ورته ویلي چې زه اسرائیل علیه السلام یم. ښه سړی په دګېدو شوی دی. ښه وایي ښه جي دی واسته خو وخېږن لږ چکر خو ولګوئ. نه 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 تا زندګي ختمه دی، واسته هم نشي خطی او قدم هم نشي تېروی. ښه واسته چې خطه دی موسم کې ورځنه روح قبض که. ښه پوهېږې خبرې باندې نو د ما او تا دا ژوند دی وروره دا زندګي دی. ښه دې د وجې نه یو شاعر فرمایي یا صاحبی یا صاحبی یا صاحبی لا تغترر بتنعمنا، او ملګریا په نعمتونو باندې دوکانه شي، په نعمتونو دوکانه شي چې ما سره پیسې دي، دولت دی، بنګله دی، ګاډه دی، موټر دی، په نعمتونو وروره ملګریا دوکانه شي. ولې والعمر ينفد والنعيم يزول، عمر فنی کیدونکی دی، ختمیدونکی دی او نعمتونه دا زیل کیږي. نن به پیسې در سره وي سبا به نن به بادشاه وي سبا به ګدا وي. ښه نن به پیسې در سره وي دولت به در سره وي سبا به بیا پلسټیکونه او کباړ په ډیرانونو باندې ټولې. ښه دوکانه شي ګوره. ښه پوهېږې خبرې باندې او بیا فرمایي وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. وی کله چې ته جنازه بار کې لکه څرنګې مو تاسو دوې جنازې یولې قبر ته که نه، وی کله چې ته یوه جنازه بار کې په اوږو باندې یوسې نو فعلم پوه شه بأنک بعدها محمولو، پوه شه په دې خبرې چې ورسته به تم داسې وړلی شي لکه څرنګې دا جنازه نن یولی شوه داسې ته به وړی شي. ښه نو دنیا باندې دوکانه شي. او بیا پښتون شعر څه وایي وی ته چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندله، ته چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندله، داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک ژاړي. داسې زندګي تېره کړه ښه چې بیا در پسې خلک ژاړي. ښه او یقینا چې نن په دې محله کې دوا کسان مړه شوي دي که نه، او په دې کې د یو ډېر فقیر سړی و. ښه ډېر عاجز سړی و. اوس زه دا ګوایي کوم د الله په کور کې او په مسجد کې چې دا تقریبا ډېرو زمانو نه ډېر وخت نه ما سره به دلته درس ته ناست و او یو بزرګ سړی و، یو فقیر سړی و، یو د الله ولی و، یو بزرګ و. ښه هغه دنیا نه لاړ رحلت یې وکړه. موږ ډېر خفه یو ورپسې، یقیني زه ډېر څه خفه یم، ټولو پسې خفه یم. خو دا داسې و چې ما ملګری و زه به دا ځای ناست وم دا به دې ځای کې ناست و. ښه او سبی به وختي غاټ راهیلي به راخستی او قرآن والا هغه بیکي به راخستی او په بوډا سټې به هغه شی دا دوه شیونه به وړو. ما به کله کله سوچ وکړ یاره دا به څنګه غځی پورې وړي و بیا یې به راوړي. ښه وړلي به هم راوړلي به هم. ښه تاسو ټول ګواه شوي په دې باندې زه دا ښه سړی و. الله رب العالمین د ورته جنت الفردوس نصیب کی. الله د څومره مردگان دي الله د ورته جنتونه نصیب کی. الله د ورته سوال جواب آسان کی. الله رب العالمین د حاضر جمع ایمان سلامت کی. الله د مو تاسو دنیا سره مینا ختمه کی.
مینا بکوم خو اصل شی دین دی، دین سره مینا محبت کو او د الله عبادت سره مینا محبت کو. دنیا یو عارضی شی دی، دنیا د سیو زیل کی دن کے نعمت تے ہمیشہ نہ دے. اللہ رب العالمین جلونو کے مسلمانان دی آزادی کا چوبن کرزی غربت بھی مین گئی دے. اللہ رب العالمین مدد ہو کا اٹول مردگان مسلمانانو بخا اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کا مدد ملک پاکستان حفاظت ہو کا. اللہ اسلامی لشکر و مجاہدین حفاظت ہو کا. اللہ رب العالمین مشکلات حل کا. اللہ کا ہرنا فتن مسلمانان پامن امان کے اوسط تھا. اللہ رب العالمین یہودیت نصرانیت کا کفر مغلوب کا. اللہ رب العالمین اسلام غالب کا. اللہ پا تمام دنیا کے پا عدالتونو کے دا قرآن قانون نافذ کا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. سبحانک اللہم و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.